اسلام موږ ته دا حکم کوي چې په خپل منځ کې تاسو صلح ساتئ، په خپل منځ کې تعلقات تاسو برابر ساتئ او خپل منځي چې کوم تعلقات دي نو دغه تعلقات تاسو مه خرابوئ. دارنګه موږ ته هغه کارونه ښودلي دي د کومو کارونو د وجې نه چې په خپل منځ کې د انسانانو د مسلمانانو تعلقات خرابېږي او دشمنۍ پورې خبره تللی شي. خو اکثر ناپوه مسلمانان هغه هم په دغه کار کې اخته وي او هماغه کار کوي خو هغوی ته پته نه لګي چې زه دا د ګناه کار کوم او زه په ګناه کې اخته یم. نبی علیه السلام فرمایي په حدیث مبارک کې راځي د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه روایت دی. هغه وایي چې نبی علیه السلام فرمایلی دي چې هیڅ یو مسلمان نه د بل مسلمان ورور په سودا باندې سودا نه کوي او د هغه په نکاح باندې د نکاح پیغام نه لیږي، یعنی هغه کویدنو کې د هغه په کویدن باندې د دې د کویدن پیغام نه لیږي په هغې صورت کې چې کله ورته دې اجازت ورکړي. اوس موږ وګورو نو اکثر خلک هم په دې کار کې اخته او دا کار پکې بیا زیات دی چې د سودا د پاسه دې سودا کوي. یو کس ورسره خپله بیه شروع کړې ده، مثلا هغه ورته وایي چې زه به ستانه دا څیز دا کتاب زه ستانه اخلم، دا به زه ستانه په 100 روپیو اخلم. د هغې بل هغه کتاب خوښ شو، دی به ورسره اخته وي، خپله بیه به هغه سره کوي، هغه به په د پاسه راشي یا به ورته وایي زه درله 50 روپۍ درکوم دا کتاب ماله راکړه. اوس د ده سودا د پاسه هغه خپله سودا وکړه، حالانکې نبي علیه السلام خو د دې نه منع راوستله. دارنګې دویم کار دا دی چې یو کس پیغام د نکاح لیږلی دی یو کور ته، تا د پته هم نه چې د پیغام د نکاح لیږلی دی، د هغې د پاسه ته ورشي او ته ورته پیغام د نکاح ورولېږې، د دې نه یې منع راوستې دا کار مه کوه. اوس دې دواړو کارونو ته موږ سوچ وکړو نو کوم انسان چې دا کار کوي نو د ده به د هغې بل مسلمان ورور سره تعلقات چېرته هم صحیح نشي، نه ده به د هغې بل مسلمان ورور سره چېرته هم صلح را نشي، بلکې همیشه به د دوی په منځ کې تعلقات خرابي. داسې هم کیدی شي چې دا خبره دشمنۍ طرف ته لاړ شي، دوی په خپل منځ کې دشمنان هم جوړېدی شي. د دې د وجې نه همیشه به کوشش کوي چې زه هغه کارونه وکړم چې په هغې سره زمونږ په خپل منځ کې تعلقات برابر شي. داسې به نه کوې چې ته هغه کارونه کوې د کومو کارونو د وجې نه چې تعلقات خرابېږي. ځکه الله تعالی هم موږ ته حکم کړی دی اصلحوا ذات بینکم، په خپل منځ کې صلح وکړئ، په خپل منځ کې صلح ساتئ، اصلاح وکړئ. نو اول به د خپل ځان اصلاح کوې، بیا به کوشش کوې چې د بل مسلمان ورور اصلاح وکړم. هر کله چې په خپل منځ کې صلح راشي، اصلاح وشي، د خپل ځان اصلاح وشي، د بل اصلاح وشي، په دې سره د معاشرې اصلاح کېږي. او کله چې د معاشرې اصلاح وشوه بس دا معاشره بیا پر امن معاشرې، دا معاشره بیا په ترقۍ باندې رواني او په صحیح سمت باندې دغه معاشره ځي. د دې د وجې نه د هغې کارونو نه ځان وساتو په کومو سره چې په خپل منځ کې دښمنۍ او عداوتونه راځي، په کومو سره چې په خپل منځ کې نفرتونه پیدا